یو سړی د غره نه دیهاتونه را روان شو چې لړ بشم بادشاه نه به سو غواړم بادشاه به راکړي زما به پې کار جوړ شي. نو چې راغلی دی نو بادشاه په مانځه ولاړو نو دی ورته په انتظار ناست دی. نو د مانځه نه وروستو بادشاه لاسونه چت کړي دي او جاړي او غواړي څه نه. نو هغه سړی واپس روان شو. بادشاه ورته ویل هلکه دلته را چې څه کار دپاره راغلی وي څه خبره دي وه او خبره خو وکړه ته خو داسې لاړې هغه وي بس زما کار وشو زه خو دې لپاره راغلم چې ته بادشاه لوی سړی ته پوره یې ته خو په خپله نیمګړی ته له بل نه غواړې ما له بس راکړي زه هم د هغه نه غواړم چې ته یې د چا نه غواړې زه به هم د هغه نه غواړم چې ته یې د چا نه غواړې ته ځان نه په بل نه غواړې زه به تا نه څه غواړم. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله. دوستان حدیث مبارک کې دا راځي دعا غواړئ الله نه هر شی غواړئ الله نه. حدیث مبارک کې دا راځي چې تر د چپلې تسمه ماته شي وشلېږي هغه به هم د الله نه غواړي. غټ غټ شی نه خو به غواړي د الله نه تر دې پورې چې د چپلې هغه تسمه ماته شي هغه به هم د الله نه غواړي. الله زه خو بیا پلی ما زما خو دا تسمه ماته شي زما لس اسباب جوړ کړه ما له اسباب جوړ کړه او بیا ګورئ غوښتو دپاره آداب دي په آدابو به غواړي خپل عجز خپل انکساري خپل بېبسي به الله ته ږدې. الله زه خو ډېر بېبسه یم الله زه خو ډېر ګناهګار یم الله ما سره خو داسې څه عمل هم نشته چې تا ته یې وسیله کړم او دغه عمل په وسیله باندې تا ته دعا وکړم. زه خو هسې ما تاسو ته قصه اورولې یو عالم وایي چې حج له تللی وم نو طواف مې کاو بیا ملتظم ته لاړم دعا دپاره وی د پنجاب نه یو زمیندار سړی یو دیهاتي سړی راغلی و یا د سرحد نه خو د غرونو سړی و وی هغه دعا کوله نو زه د هغه خپله دعا مې پرېښوه د هغه به دعا په تماشه شومه. وی هغه دعا کوله چې یا الله زمونږ په دیهاتو کې زمونږ په کلو کې کسبګر خلک یي څوک نیاني څوک د روزګري څوک انګري نو کله چې فصل تیار شي رشه جوړه شي نو د روزګر راشي نو موږ له ټول کار کړی یو لاله سم کړی جګی لاله سم کړی کټ بازو کټ خپای سم کړی نو هغه خپل کلین زمنګ نه غواړي نو موږ ورلا ورکو چې دا ستاده کال هغه مزدوري شوه خو خا به خلکو پیسې مېسې نه وي دغه دانې به ورکول. انګر راشي لوهار راشي موږ له تبر گئی لوري سم کړی نو موږ دغه کلین هغه ورکو چې دا ستا حصہ ده. نئی راشي چې پورا کال موږ لا سر سنت کړی دغه برخه موږ هغه ورکو. نور داسې راشي یا الله یو سړی پکې داسې راشي چې موږ خو پیژنو نه موږ له سکار مار نه کړي خو رشید ته ودرېږي وایي مال راکوي نو موږ هغه محروم نه پرېږدو هغه هم په جولۍ کې څه واچو هغه هم په څادر کې څه واچو. الله دا څومره خلک چې دی بیت الله ته راغلی دی الله دا څومره مخلوق چې ستا د کور ته راغلی دی دې کې علما دي په دې کې قاریان دي په دې کې عبادت کوونکي دي په دې کې تبلیغ کوونکي دي الله خو تعالی ډېر څه کړي دي او راغلي دي اوس تا نه سوال کوي تا یې کړي دي تا نه سوال کوي الله زه خو هغه سړی یم چې ما خو هېڅ هم نه دي کړي نه انګر ایمان نه د روزګر ایمان یو کار مې نه دی کړی ای الله هسې ستا رشې ته ولاړ یم ماله راکړه. معلم وایي چې دغه دعا ته دې سړي چې کوله نو داسې دوستانو دا د دعا طریقه ده خپله بېبسي تاسو ګورئ دې خلکو ته دا سوالګري چې دي د سر نه واخله تر خپو پورې ځان یې سوالګری جوړ کړی لباس د سوالګرو ژبه د سوالګرو لاس په داسې رپیږي لاس نه لاس په داسې رپی او په داسې الفاظو سره په داسې انداز سره به سوال کوي چې ستا زړه کې رحم راشي ستا زړه کې شفقت راشي او ستا د جیب نه سره ووځي داسې الفاظو سره به هغه لیږي داسې اداکاري به در سره کوي. نو دوستانو د خالق نه چې غواړي نو هم به دغه شانتې غواړي خالق نه چې غواړي دغه شانتې به غواړي تر سر نه واخله تر خپو پورې به ځان سوالګری کړي د سر نه واخله تر خپو پورې به ځان بېبسه کړي الله ډېر کمزوری ما. قرآن کریم د دعا چل ښودلی دی. حضرت زکریا علیه السلام زوی غواړي الله نه زوی غواړي بچی غواړي اولاد یې نشته نو دی بوډا او چاهت یې د څه دی د بچي الله خو قادره دی غواړي څنګه خپله بېبسي الله ته ږدي خپله عاجزي الله ته ږدي رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شیبا یا الله بوډا شوی ما دونه بوډای ما چې په اډوکي کې مې مغز نشته واشتعل الرأس شیبا یا الله سر مې سپینه وړی دی
یختم ټول سپین شوي دي اور یا الله دا خو زما حال دی او زما د ښځې حال دا دی وامرأتي عاقر ښځه مې شنډه ده د بچو د راوړو صلاحیت قابلیت پکې نشته یا الله بیا هم ستا نه بچی غواړم الله د غره نه د قوم صالح دپاره بلار به اوښه رایستی شي د غره نه قادر دی چې د شنډې ښځې نه بچی پیدا کړي هغه ذات چې بغیر د مور او د پلار نه آدم پیدا کولی شي بغیر د پلار نه صرف د مور نه عیسی پیدا کولی شي هغه قادر دی دعا طریقه یې ښودلې ده چې داسې دعا به کوې مونږ خو یو پیره دعا یاره زما دعاګانې نه قبلېږي دا دعاګانې داسې قبلېږي حضرت آدم علیه السلام چې کله د جنت نه راووتلو ځمکې ته راغی 300 کاله آدم علیه السلام جړلی سو 300 کاله آدم علیه السلام جړلی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یا الله ډیر ظلم می پزان باندې کړی دی ډیر زیاته می کړی دی الله معاف میکا الله معاف میکا الله معاف میکا 300 کاله 300 کاله رسول الله پاک توبه قبول کړه آدم علیه السلام فتاب علی انه هو التواب الرحیم ما دا یو دعا کړی نه او بس قبول نه شونه ما دعا نه قبلېږي دوستانو دا داسې نه قبلېږي دا به غواړي سوالګري شانتې غواړي به هر چا نه غواړي سوالګري هر څه غواړي دغه شیان دي د الله نه به غواړي هر وخت به د الله نه غواړي هر څه به د الله نه غواړي هر څه